لکه څنګه تاسو ته پته ده چې ایمو علاقې کې اپریشن لانچ شوی ده، بلکې ډیډلاین یې ورکړې ده، سبا بود اخري ورځ ده. نو بل سبا به هغو خپل اپریشن کوم عمل وي هغه به سټارټ کوي، مطلب په علاقې کې به کرفیو لګېږي. نو مو ټول اهل سنت والجماعت نه د خاص کر د کرم حوالې سره اپیل کوو چې تاسو سبا د په ګڼ تعداد کې راوځئ، مو په دې درنې کې او مو په دې احتجاج کې مو سره شرکت وکړئ، چونکې دا اپریشن یک طرفه ده. مسلسل مو دا 24مه ورځ ده چې مو دا درنه سټارټ ده دې حوالې سره چې مو د کوم اپریشن یک طرفه سټارټ ده چې دې مخنیوی وکړو. خو چونکې حکومت پته نشته، سیول انتظامیه یا بې بسه دي او یا دو سره د خپل عوام څه درد نشته ده. نو دې حوالې سره چې مو تاسو د ټولو نه ځکه اپیل کوو تاسو راوځئ په ګڼ تعداد چې دا کوم ظالمانه اپریشن یک طرفه سټارټ ده چې دا د ودرولی شي. او چونکې اوس یې اپریشن سټارټ کړی ده، مو بیا دا مطالبه کوو بار بار که چونکې اپریشن که د شګۍ یا د درانۍ یا کونډلي په طرز باندې و، نو دې حوالې سره به مو بھرپور مزاحمت کوو. بیا که چېرته کې د خلکو عوام کورونو ته یا سامانونو ته یا مالونو ته نقصان ورسېدو، نو دې به مو بھرپور مزاحمت کوو انشاءالله. لکه خاموشي داسې دی چې موږ خپله حیران یو د صوبایي حکومت ته چې 24 ورځو نه ناست یو، ژړا کوو، فریاد کوو، یو مهذب شهري په طور باندې خپل غږ اوچتولو کوشش کوو. مزاحمت داسې مزاحمت مو نه دی کړی چې دی حکومت دا وایي چې دا خلک غلطه کوي. مو د یو مهذب شهري په طور باندې دوی نه خپل حقوق غواړو. حقوقو کې مو مطالبات ډېر واړه دي. زه دا نه ګڼم چې صوبایي حکومت څه دا اختیار نشته چې مو دا واړه مطالبات دوی واوري او هغه باندې غور وکړي او د هغه مسلې حل کولو کوشش وکړي. مطالبات یې مو هماغه څلور دي چې امن د نه غواړو حکومت ته، تا نه یې غواړو. تحفظ د نه غواړو چې تحفظ د ما اوسه پورې نه دی کړی په کورمې کې. کورونه یې تا په نګرانۍ کې ړنګ شول، تا په نګرانۍ کې لوټ مار وشو، تباهي وشوه. د هغه باوجود تا ته دا احساس نه کېږي ته بیا هم یک طرفه اپریشن کوې، لګیا یې په کوزه په دغې روژې کې. د رمضان احترام در کې نشته، د رمضان خاطر در کې نشته. ته لاړ شه د هغو خلکو مشکلات لږ وکسه. صوبایي انتظامیه ته یایو، صوبایي د اپیکس کمیټې کې چې کوم مشرانو د شرکت کړی دی یا د قومي مشرانو چې کومې جرګې کې شرکت کړی دی، کم سے کم دغو مشرانو ته یایو چې په دغه مشکل وخت کې د خلکو ته دا تکلیف نه دی چې دوی ته روزي نه میلویږي. روزي هغوی په ړنګو کورونو کې هغوی ته الله رسوي. کم سے کم د هغوی د وړې جونګړې ماړنګوئ. د خدای خوف وکوئ، د دغه اپریشن مخنیوی وکوئ، دا یک طرفه اپریشن دی بند شي. څنګه تاسو په علم کې دا سیمونه د درنې 24مه ورځ ده، د ورځې بور مو ځکه ګنتي کوو چې دا کوم د نااهله حکومت ته چې دوی ته یو پیغور هم ورکوو. سیمونه 24مه ورځ دلته ناست یو، خو د خبره مو مختصر کوو. ملګرو ټول اهل سنت والجماعت، نوجوانان، علما کرام، مشران، ټولو ته مو دا پیغام ده چې سبا به روز بود د ورځې په 2 بجې به مو پېښور پریس کلب کې یو پریس کانفرنس کوو او پریس کانفرنس په دې حوالې سره وي چې کوم موجوده صورتحال دی په کورمې کې او د مو د درنې چې کوم صورتحال دی، انشاءالله هغه ټول به بیا مو تفصیلي په پریس کانفرنس کې هغه خبره کوو. نو ټولو ته دا درخواست ده چې تاسو سبا بھرپور طریقې سره په جوش او جذبې سره 2 بجې پېښور پریس کلب ته ځانونه راورسوئ.